يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. یاد ساتئ کله چې یو تلاوت کوونکی د قرآن تلاوت کوي کنه نو هغه به د دریو حالونو خالي نه وي، د دریو صورتونو نه به هغه خالي نه وي. یو حالت دا دی چې کله یو تلاوت کوونکی تلاوت کوي کنه نو د صورت د سر نه به تلاوت کوي، یا دویم کله چې تلاوت کوونکی یو کس تلاوت کوي د قرآن نو د صورت د سر نه کو نه کوي نو د صورت د منځ نه به تلاوت کوي. دریم یو سړی تلاوت شروع کړی دی خو په منځ کې بل صورت راغی نو دی به بیا څه کوي؟ دا درې صورتونه دي. اوس راځئ ووایو چې دغه درې صورتونه چې کوم دي نو په دې کې به د اعوذ بالله او د بسم الله حکم څه دی؟ یعنې اعوذ بالله او بسم الله به وایو که نه به وایو؟ نو راځئ چې زده کړو. ګوره درې صورتونه درته ما بیان کړو. ابتدایي تلاوت او ابتدایي صورت، یعنی د صورت د شروع نه د تلاوت ابتدا کول، د صورت د شروع نه د تلاوت ابتدا کول. په دې صورت کې به اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایو. اعوذ بالله او بسم الله به دواړه وایو. د دې مطلب دا دی که چېرې ته اوس تلاوت کې او د تلاوت د ابتدا ته د صورت د سر نه کې، مثال درکم والنازعات غرقا یا عما يتساءلون یا داسې نور یاسین الرحمن، دا ټول صورتونه دي د صورت د صورت سرونه دي کنه. دا ټول نو ته چې کله د صورت د سر نه ابتدا کې د تلاوت نو ته به څه کې؟ ته به اعوذ بالله بسم الله دواړه وایې. داسې ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. وس د صورت د سر نه ما چې دی تلاوت ابتدا کول کنه نو اعوذ بالله بسم الله مې دواړه وایي. صحیح شو؟ دغه یو صورت وشو. دویم صورت ابتدایي تلاوت درمیاني صورت، یعنی د تلاوت د صورت د منځ نه تلاوت ابتدا کول، د صورت د منځ نه د تلاوت ابتدا کول. یعنی ته تلاوت شروع کې او د صورت د منځ نه شروع کې، د صورت د سر نه شروع کې، نو په دې صورت کې به بیا اعوذ بالله وایي، اعوذ بالله او بسم الله چې دا هغه د ستا خوښه ده. بسم الله کې اختیار دی خو ویلې بهتر دی، ویلې لکه څه دي بهتر دي. مثال ته ګورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا. وس ان للمتقین مفازا دا صورت منځ دی کنه د صورت سر دی نو ما اعوذ بالله بسم الله دواړه وایي کنه. خو دغه بسم الله کې تاسو ته اختیار دی کو سړی وي او کو نه وي، کو چې اونه وي خیر دی خو ویلې څه دی لکه بهتر دی. دوه صورتونه وشو کنه. و دریم صورت پاتې دی ابتدایي صورت درمیاني تلاوت. ابتدایي صورت درمیاني دا دریم صورت دی، یعنی د تلاوت په شروع کې د بل صورت نه د تلاوت ابتدا کول. د تلاوت په یو کس تلاوت کوي کنه او بس شروع شوی دی او لګیا دی مهی ته بل صورت راغی نو دی چې مهی ته بل صورت راشي کنه نو په دغه صورت کې به بسم الله وایو او اعوذ بالله به نه وایو. ټول ذهن کلیر شو؟ چې کله یو تلاوت کوونکی تلاوت شروع کړی دی خو د داسې کار وکړو چې د دې صورت یعنې په دغه تلاوت په دې منځ کې بل صورت مهی ته راغی. مثال درکړم ګوره زه اوس سورة النبا ما شروع کړی ده، عما یتساءلون ما شروع کړی ده، زه اوس آخره ته ورسېدم. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. تلاوت می شروع کړو مینس کې سره راغی بل صورت راغی کنه نو په دې صورت کې به بسم الله وایو او اعوذ بالله به نه وایو. نو دا درې صورتونه دي، دا درې صورتونه دي.